بلی کنا پلانے زندہ باد او هغه بل کوډر خسړې ده خو چې استاد جماعت نه ده او هغه استاد مشر پسې خبرې کړې دي مرته زندہ باد څوک ده رښتیا وایي څوک ده دنیا کې هیڅ څوک زندہ باد نشته هر سړی بمري ټول مړوي مولا وړې وایي چې ژوند دي خدا یقین ساته مړی مړدي کڅوک وایي چې ژوند دي دا لیوانه ده صرف اره قرآن ویلی دی چې بل احیاء ولكن لا تشعرون مرسل ویلی چې تاسو نه پیږئ کېږي بس تاسو یې قمړه غنئ چې اموات غیر احیاء دا مولا دا ټول پنترې چله بیا بدلای نوجوان استاد حصول لپاره تا ځان نه دی پیژندلی ډېر بې قدره یې هر چا پسې ګرځې چرته چې اعلان وشي جلسه تا ډکه کړي هر چا مجلس تا ښایسته کړی دی ته دومره اوزګار سړی نه یې خو چشمې در سره نشته مطلبی غیر مطلبی نه پیژنې الله فرمایي والذین یدعون من دون الله هغه خلق چې رب نه بغیر بل چاته د خیر او د شر خیال دی دا به مال داو کی دا به ما جنت تبوزی دا به ما ته دین وخایي دا به ما ته صراط مستقیم وخایي دے میں جنت تبوزی دے میں افسر کئی دیر تروڑ پخئی دیر لدا کار کئی دیر لدا کئی اللہ فرمائی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دا خلق او درا بلنی چه مناسبت تے اللہ وہی چې دا چاله چې چغې وهي خیر و شر توقع ته لګوي لا یخلقون شیئا دا خو د هیڅ شي خالق نه دی څه شی پیدا کړي مچ هم نه دی پیدا کړی معلومه دا شوه چې چا څه شی پیدا کړی نه وي هغه نه د خیر و شر توقع جایزه ستاسو لیډرانو نه څومره لوی توقعات زمونگا قائد داسے ستا قائد دا غلو ڈک ستا قائد دا غیبنا ناخبر ستا قائد دا ستا پجاری ستا قائد صرف دا ایوے جانڈے پجاری ستا قائد صرف دا خپل و مفاد و پجاری ستا قائد صرف زانوینی ستا حالاتنا ہم ندے خبر زما قائد دا تمام کائنات دا ذرے ذرے نہ خبر دے ہر وقت خبر دے بغیر دا جنڈے راضی کی گی بغیر دا چغو راضی کی گی پا پٹا راضی کی گی پا جڑا راضی کی گی دا زڑو پا ہگا تصور راضی کی گی ہگا قائد دے پریخو اور دا دنیا ہگا خلق اللہ فرمائی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اللہ فرمائی دوی پیدا کری شوی دی دوی ہچوک نے دی پیدا کری اے نوجوانا کم چاپسی چے ادرے گی اول تا پوستے ہوکا قائد صاحب تا چوک چوک پیدا کری دی کاغ در تاوی چے کالام ما پیدا کرے دے امبیلا ما پیدا کرے دا بونیر ما پیدا کرے دے نو بیائی قائد کا او کده ته وای چې نه زه خو پیدا کړی خو مې نه دي ورته چې ته چا پیدا کړی نو کوي چې دا ځان ما خپل پیدا کړی دی بیا مو معنا خو کده ته وای چې زم چا پیدا کړی ام بیا و نه مانه الله فرمایي اموات غیر احیاء دا څومره چا پسې چې روانې دا ټول مړ دي ژوند دي یاره مونږ خو ژوند دي نه نه ته د مړه کېدلو والی نو چې د مړه کېدلو والی د قیادت قابل ته د سره د دې قابل نه یې چې زه دې تا ته زنده‌باد ووایم او ته دې جلسې له راشې زه دې درته ودرېږم دا زه چې پخوا نه د دې څیزونو خلاف یم چې زه دې جلسې ته راننوځم چغې مه وهئ زه چې ناستم دا نظمونه مه وایئ مولیانو صفتونه مکوي ځکه خلکو رانده درگاه کړم په دې خبرو رانده درگاه کړم دا نور خبرې خو خوشي دي اله د سترګه داسې ده د پوزه داسې ده نه نه خبرې صرف دا دي
ودرېدلو تعظیمونه به موږ صرف د چا کوو؟ الله اکبر سره نیغ ورته ودرېږم لاس په نامه، الله اکبر سره سرخ کته کم، سمع الله لمن حمده سره بیا ودرېږم، الله اکبر سره بیا ښکته شم، بیا پورته شم. دا ښکته پورته موږ چاله کېږو؟ نو ښکته پورته چې تا غلم کېږي او دلم کېږي. یو هندو سره ښځه روانه وه، متل کومه ټایم کم دی، خدای دې رحم وکړي، ګنټې ډېرې وړې شوي. یو هندو سره ښکلې ښځه روانه وه، مسلمان زړه کې ویلي دي چې ولد څه ورانۍ کول خو غواړي، شی ښه شی دی. نو روغونې دې هندوې ښځې له څه ورانۍ کړی دی چې هر څه یې کړي، به نوجوانانو ته پته وي چې څه کول غواړي. مونږ خو بوډاګان نو چې کله یې څه وراني کړې ده نو هغه غوسه شوی دی هندو، چې غوسه شوی دی نو دی فوراً جومات ته ننوتلی دی، نیت یې تړلی دی. موږ چې کله ګیر شو بیا په دین ځان خلاصوو. موږ دین سره مینه نشته، دا د فرار لار ده، خلک پې ښه غولیږي. نو د کلي والا راغونډ شوي دي، ورته ویلي دي سیټه څه چل دی؟ وایي نه که هغه ستاسو هغه هلک زموږ دا ښځه وچړله، هغوی چې لیدلی دی هغه حره په صلات تسبیح ولاړو. ورته یې ویلي دي چې د خدای بنده که هندو یم خدای نه خو یارېږي، رب نه ویارېږه، هغه خو په عبادت ولاړ دی. وایي نه که هم کوي دام کوي، نه که هغه هم کوي دام کوي. نو ته هغه دغه دواړه مه کوه که چې جومات کې الله ته ښکته پورته کېږي او چې جلسه کې څوک راغلی نه هغه ته بیا داسې ولاړ زنده‌باد زنده‌باد. والله دا شرک کوي، والله دا شرک کوي. څوک درته وایي او که نه وایي، هغه خلق تا ته نشي ویلی چې هغه دې د چا بنده جوړوي. هغه درته وایي چې تعظیم دی، دا خو احترام دی. لاړ شه هندوانو ته ورته وایي چې بت ته داسې ودرېږي، دا ته عبادت کوي، مشرک یې، هغه به درته وایي چې دا تعظیم دی، دا موږ احترام کوو، دا د چا بنده دی، د هغه دپاره د احترام کوو. او مسلمان هم دا وایي. نو په هندو مسلمان کې فرق پاتې شه؟ دا قرآن هم منلی دی چې په دې خبرو به عمل کوي، لاسونه پورته کې که منلی مو په دې خبرو به عمل کوي که نه به یې کوي؟ مخلوق ته به سره، مخلوق ته به ښکته پورته، په مخلوق به خرڅېږې. آخر کې الله فرمایي الہکم الہ واحد، طول کائنات ترب مڑے ویلو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اے اللہ ہی چوکم دا کولو والا نشتا نمونگ چاہتخ کتا پورتشو. اللہ فرمی الہکم الہ واحد، ستاسو رب، ستاسو قائد، ستاسو زندباد چوک دے، عمل بکو کنا بکو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حضر جمیمان کامل کا نصیب کا. یا اللہ چی سوک راغلی دی قدمونے نکے تلو کی واچوا. یا اللہ زمن دو ٹولو ملگرو گناہونا معاف کا. یا اللہ چی چاہم لاس پر تکڑے دے پروردگارا زخوی دزڑنا نیم خبر. اے اللہ تا تدھاغوی دزڑ حاجتون معلوم دی. یا اللہ دو ٹولو حاجتون شرعی پورا کا. یا اللہ کد چا مردگان شوی دی تے و بخا. یا اللہ دا قبر دا عذابونو نے وساتا. یا اللہ چی دا چا مور پلار سپنگیری جوندی دی دا غوی پا عمرونو کی برکت واچوا. یا اللہ کا من غوارو کا نغوارو ربا من تستا کتاب نصیب کا. یا اللہ زمن خوخوی کا نخوخوی من تا توحید نصیب کا. یا اللہ منگا مختلف کنڈو جالونو کی خلقو گر کڑیو. یا اللہ دا طول مخلوق جالونو نمو باسا. اے اللہ صرف جان سر متعلق جوڑ کا. اے اللہ زمنگ بچی زمنگ خجے زمنگ خیندے زمنگ میندے ربا طول استا بندگانے استا منون کی استا عاشقان وگرزوام. یا اللہ دلویو وڑو تا قرآن او بے ملاوٹ سنت نصیب کا. یا اللہ زمن دین کے چکم ملاوٹ شوے دے ربا مسلمان دے ملاوٹ نخلاص کا. یا اللہ کچوک بیماران دی تولا شفاور کا. اے الہ العالمین، الہ العالمین چچوک پروردگارا بیماران دی تولا شفاور کا.
اے اللہ کد چا ودون نشتا نوجوانان دی یا مشران دی رب العالمین تورتنے کمل ودون نصیب کا اے اللہ کد چا اولاد نشتا ربا تولنے کمل اولاد نصیب کا اے اللہ کد چا بچی نپائی گیتے ورتاو پایاوا یا اللہ کد چا بل حاجت تے او پتاوی زنوی پورا کول غواڑی